لمونځ د اسلام د ارکانو څخه دی، روژه د اسلام د ارکانو څخه ده، عزت د اسلام د ارکانو څخه دی. تا په خپل لاس باندې نن هغه پیمانه کوي د ټیک ټاک د ویډیو د پرمختګ لپاره. ځوانان مې پر کومه خوا باندې ولاړه، ټول ځوانان بلکې اکثره ځوانان دغه اوس چې ځان ته پیشني ځوانان وایي، ماډرنه ځوانان وایي، هغه نن ولاړه په ټیک ټاک باندې اخته شي. ټیک ټاک دا د فحاشي د عریاني یو عظیمه حربه وه چې پر موږ باندې استعمال کړه او کامیابه هم شي. زما مسلمان ورور دی، د صحرا سړی دی، هغه په ټیک ټاک خبر شو چې دا ویډیو یې جوړوه بیا تا ته پیسې راځي، هغه راولاړ شو، اول یې د ځان بېعزتي شروع ځان سه یې دا رقم به لا جوړ کړي، بیا دا رقم به لا جوړ کړي، بیا یو چم وکړي، بیا بل چم وکړي، د خلکو د خندولو دپاره ځان به تباه و برباد. دا یو فحاشي د په موږ کې پیدا شو، دا مسلمانانو کې اوس دا پیدا شو. ځوانانو په دې باندې اخته شو. ځوانانو واورئ، د قیامت په ورځ به الله پاک جل جلاله ستا د ځواني پوښتنه ستاسو کوي، ستاسو به کوي. حدیث کې راځي ویل للذي يحدث بالحديث ليذهب به القوم فيكذب ويل له هلاکت دي وي، د جهنم کند دي وي، د جهنم کند دي وي د هغه کسان دپاره چې د خلکو د خندولو دپاره ویډیوګانې کوي یا خلک خندوي، درواغ پکې وایي، دغه د جهنم کنده د ځان دپاره په دې پیدا کوي. ان الرجل لا يتكلم بكلمه لا يرى بها، یو کس به کله کله یو خبره وکړي، د ټیک ټاک ویډیو جوړوي، د پیسو په لالچ کې به راسي، یو خبره به وکړي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبرې به هېڅ باک نه کوي، دا خبره به د جهنم اویا کاله د داخلېدو سره وایي دا د ټیک ټاک سټار دی، په دې کې لقب یې وړی عیاذ بالله. نن زموږ پښتانه ځوانان، هغه احمدشاه ابدالي، هغه میرویس نیکه، هغه زموږ بهادره پښتون نن په ټیک ټاک بدل شو، نن عریاني او فحاشي کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي يصبح يأتي على أمتي زمان پر أمتي زمان راځي، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. زما پر امت زمانه را روان، سهار ته به مؤمن وي د کور راوځي، ماښام چې کور ته ننوځي کافر وي، ماښام به مؤمن وي سهار چې راوځي کافر وي. علیه يبيع دينه بعرض من الدنيا، د پیسو په عوض کې، د یو څو ډالرو په عوض کې به یو داسې چم استهزا به په دین وکړي، یا به یې نېټ ته پورته کړي چې هغه د ده د هلاکت د ایمان د ختمېدو ذریعه وګرځي. بعض کسان خو به تاسو لیدلي دا ویډیو، هغه په نیټ کې په لمانځه باندې بسخانوي، په تراویح بسخانوي، په روژو باندې بسخانوي، په ژړه باندې بسخانوي. دا اوس دی په دې باندې خپل فالوور زیاتوي، خپل لایکونه زیاتوي، په دې باندې بیا په فالوور باندې څومره زیاتېږي هغوی دلته بیا پیسې راځي. ستا په لاس یې خپل د دین استهزا په تا وکړه، ته دومره حیا نه لرې. لمونځ د اسلام د ارکانو څخه دی، روژه د اسلام د ارکانو څخه ده، عزت د اسلام د ارکانو څخه دی. تا په خپل لاس باندې نن هغه پیمانه کوي د ټیک ټاک د ویډیو د پرمختګ لپاره، ته د خدای نه شرمېږه. دا کس واورئ، حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي داسې کسان به یي چې د دین په خلاف به یو داسې خبره وکړي دی به هېڅ هم نه بولي، دا کسان به د اسلامه داسې وځي لکه د هغه تیر چې ځینې باسي د دې خپل دغه څخه چې دا تیر ووځي، څومره اسانه وځي، داسې به د ایمان د دې د سر زموږ نه معاشرت سره کم شي، توبه او برباد.